ټل تحصیل هانګو تحصیل څوره هم ملازمین دي درنې ته احتجاجي درنې ته راغلي دي ټولو ته زه د کومې خوش آمدید او سلام پیش کوو او تاسې حوصلې او همت ته هم سلام پیش کوو. وعلیکم السلام. په جهان د ننګیالو وي د دوه کاره په جهان د ننګیالو وي د دوه کاره یا به وخوري کاکری یا به کمران شي. د ګبین پشان خوږه بره پیدا کی د ګبین پشان خوږه بره پیدا کی د مچو پشان راټول که پښتانه شول. ټولو نه لومړنی چې نن د موږ کوم احتجاجي در نه دی د آل پرایمري ټیچر اسوسییشن د خیبر پښتونخوا په کال باندې په ټولو اضلاعو کې نن پریس کلب مخته پر امن احتجاجي مظاهره ریکارډ کیږي. لومړنی چې موږ کوم ډیمانډ دی هغه پنشن اصلاحات دي. په پنشن اصلاحات کې د ګورنمنټ کوم ظالمانه کټوتي دی یا ورکې کوم ردو بدل دی دا موږ ته نه دي منظوره ځکه چې ګورنمنټ موږ ته 15 روپۍ فایده په یوه پیکیج کې راکوي نو بیا بل طرف ته موږ ته 20 روپۍ ټانکا لګوي. نو لہذا د دې کمرتوړ مهنګایي کې څوره هم سرکاري ملازمین دي دغه قوت خرید ختم شوی دی. هر یو سرکاري ملازم سره موټر سایکل دی 10,000 15,000 روپۍ زه موټر سایکل تیل میاشتې خرچه کوم. دینه مخکې و ما څه کله بجلی بل جمع کولو نو 100 یونټ و ما 500 روپۍ جمع کولې. اوس 3,000 5,000 بل جمع کوم 7-8,000 زه ټیکس جمع کوم. نو څه کله زه 15,000 پټرول خرچه وکم 15,000 د بجلی بل جمع کم خپلو بچیو دپاره څه شی وسم بیا. نو دې وجې نه موږ حکومت وخت نه دا مطالبه دي چې سرکاري ملازمینو بدوات مو اخلي. سرکاري ملازمین او استادان د احتجاج باندې نه مجبوروي. نو دا کوم خلک چې روډونو ته راوتلي دي د ټیچر معماري قوم څه کوم دي چې دا کوم ملازمین سرکاري استادان روډونو ته راوتلي دي نو موږ ګورنمنټ نه دا مطالبات دي چې دغه ولا کوم جایز مطالبات دي غجایز مطالبات مو ولا په امن طریقې سره په مینې محبت سره په عزت سره حل کړلی شي. 3-4 سال نه مو لګیا یو په عزته طریقې سره ټیبل ټاک په ذریعې سره مو حکومت وخت څوره هم یبستی هغو ته خپل جایز ډیمانډ یخې دي ټیبل ټاک په ذریعې سره ګورنمنټ دا مو سره مني چې دا مو تسلیموو دا د تاسې حق دی خو ټال مټول نه کار اخلي. نو که چیرې ګورنمنټ ټال مټول نه کار اخلي نن د کوم احتجاج د ډسټرکټ په سطح باندې دی راتلونکي به چې کومه د ډویژن په سطح باندې وي او که چیرې ګورنمنټ زموږ مطالباتو نه منلو آخري پړاو آخري مرکب بیا پېښور کې وي اوره پورې به موږ چې کومه د بیا پېښور نه درنه نه ختموو تر څو پورې چې موږ جایز مطالبات منلي نه وي شوي تر څو پورې چې موږ ته نوټیفیکیشن نه وي راکړی. دې نه علاوه چې کومه دی څوره هم سرکاري ملازمین مو ټیچر حضرات برادري دی دا پیډ حق باندې پرته کیږي بیا 3-4 سال دغو سره دا ټال مټول کیږي. اسمبلی کې کله بل پیش کیږي کله نه پیش کیږي څه کله بیا پیش بیا نوټیفیکیشن نه کیږي. ټول استادان څه کوم دي ذهني مریضان شوي دي تر څو پورې چې معماري قوم پرایمري ټیچر مطمئن نه دی معاشي لحاظ سره مطمئن نه دی تعلیمي قابلیت لحاظ سره مطمئن نه دی ګریډ او سکیل لحاظ سره مطمئن نه دی اوره پورې نه ملک ترقي کوی شي نه قوم ترقي کوی شي او نه ایجوکیشن ترقي کوی شي. نو دې وجې نه مو حکومت وقت نه دا مطالبه کوو چې د مو جائز مطالبات ومنل شي. ابھی جو جتنے بھی یہ میڈیا والے اور سوشل میڈیا والے بھائی آئی ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اس احتجاج کو کوریج دینے کے لیے ہم پہ تشریف لائے ہیں. سب سے پہلے جو ہماری ایپٹا خیبر پختونخوا کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ پینشن اصلاحات ہیں کہ پینشن میں جو اصلاحات حکومت نے کیے ہیں یا جس کا ارادہ رکھتے ہیں یہ ہمیں کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے کیونکہ ہمیں پینشن کا پرانا طریقہ کار بحال کریں. آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری ملازمین کا صرف ایک ہی سہارا اور ایک ہی امید ہے کہ ہم 40 سال اس ڈپارٹمنٹ پہ رہیں سارا انرجی سارا استعداد و صلاحیت خرچ کریں صرف کریں لیکن جب ہم ریٹائر ہو جائیں تو حکومت جو ہے ہمیں اپنا حق دے دیں. تو یہ حکومت جو ارادے رکھتی ہے سرکاری ملازمین اور ٹیچرز کے بارے میں یہ اصلاحات یہ کٹوتی یہ ظلم ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے. دوسرا جو ہمارا ڈیمانڈ ہے
جتنے بھی ٹیچرز حضرات ہیں اڈہاک پر بھرتی ہو رہے ہیں. ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے خیبر پختونخوا ابٹا کا کہ وہ ہماری ڈیمانڈ ہے ابٹا کی آج کی احتجاج کی، وہ ہے ہماری پرائمری ٹیچر کی بنیادی اسکیل 15 کی، کیونکہ باقی جو کیڈر ہیں اس کے لیے بھی تعلیمی قابلیت بی اے ہیں، پرائمری ٹیچرز کے لیے بھی تعلیمی قابلیت بی اے ہیں. پرائمری ٹیچر کو بنیادی اسکیل 12 دیا جا رہا ہے، باقی کیڈر کو 15 دیا جا رہا ہے. جب تعلیمی قابلیت ایک ہے تو ہمیں مراعات اور ہمیں بنیادی اسکیل بھی ایک دینا چاہیے، کیونکہ پنجاب اور بلوچستان میں پرائمری ٹیچرز کو بنیادی اسکیل 15 دیا جا رہا ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں جو انصاف کی دعوے دار ہیں، جو انصاف کی نعرے لگا رہے ہیں، اس ملازمین کو انہوں نے روڈوں پر نکلنے کے لیے جو ہے مجبور کیا ہوا ہے. تو ہم انصاف کے دعوے داروں سے یہ انصاف کی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ باقی صوبوں کی طرح ہمیں بھی بنیادی اسکیل 15 دے دیں اور سینئر پی ایس ٹی کے لیے 16 دے دیں، ہیڈ ماسٹر کے لیے 16 دے دیں، 17 دے دیں، کیونکہ یہ ہمارا قانونی اخلاقی اور آئینی حق ہے. اگر یہ حق حکومت نے ہمیں نہیں دیا تو ہم مزید ایسے احتجاج کو طول دینے کے لیے ڈویژن کی سطح پہ قوت کا مظاہرہ کریں گے. اگر ڈویژن میں بھی ہمارے مطالبات کو منظور نہیں کیا گیا تو ہم صوبے کے لیول پر، پشاور کے لیول پر وہاں بھی بہت بڑا معرکہ کریں گے، قوت کا مظاہرہ کریں گے. تب تک بیٹھیں گے، سروں پر کفن باندھ کر جائیں گے، کشتیاں جلا کر جائیں گے، تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہمیں حکومت نے یہ بنیادی اسکیل 15، 16 اور 17 کا نوٹیفیکیشن نہیں دیا ہو.